بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ په ملک کې چې کوم د حالات شروع دي د کرونا یو وایرس شروع دی په هغې باندې چې دی نو ډېرو خلکو چې دی نو ډېرو ملکونو کې دی یوازې زمونږ په ملک کې نه دی په پاکستان کې زه به دا ووایم چې په ټوله دنیا کې چې دی نو کرونا یو ویلا شروع ده. نو زه وایم چې دا کرونا څه دي او څه نه دي. مونږ خو د کرونا په دې دغه باندې اوسه پورې پوه نه شو چې دا کم مرض دی او کم نه دی. خو مونږ چې دی نو صرف او صرف مونږ دومره ویلی شو مونږ مسلمانان او مونږ چې دی نو زمونږ ایمان چې دی نو د الله او د الله په رسول په دغه باندې دی. مونږ چې دی نو د کرونا او د دغه په دغه باندې دغې نه زمونږ څه داسې دغه نشته چې یاره مونږ د کرونا نه یریږو یا د دغه نه یریږو. مونږ د عوامو ته زه اپیل کوم چې ټیک ده بیماری شته، بیماری چې دی د الله تعالی د طرفه ده، د الله تعالی د طرفه یو امر دی او د هغې دپاره چې دی نو زه به دا وایم چې د دې یو وایرس دی. یو وایرس چې دی نو دوی دا راکړي چې اوسه پورې د دوی څه علاج اوسه پورې راوي نه ایستو. په کار دا دی چې د دوی د دې چې دی نو مخنیوی کړی وی. خو بله دا دی چې له اولنې دغه چې کوم نو زموږ پاکستان ته چې کله د دې هغه منتقل کېدله کرونا وایرس نو په کار دا و چې دوی په هغه وخت نه دا دغه کړی چې دا بار ملکونو کې وه. نو په کار دا و چې دوی د هغې نه مخکې خپل احتیاط کړی وی چې څوک کم خلک چې د بار نه راتلله او د هغوی سکرینینګ کولې او په هغه وخت باندې چې دا اوس نن سبا چې کم حالات د دوی دغه دی په دې باندې وایي چې یاره بس څوک د بار نه راځي او د هغوی دغه کوي او ځان سره چې دی نو په دغه کې ساتي. نو په کار دا و چې دا د هغه وخت نه ساتلي وي. نو کیدای شي چې دا چې دی دا کومه بیماري چې کومه وه نو دا به زموږ ملک ته نه منتقل کېدی او زموږ ملک پتې چې دی نو الله تعالی بچ ساتلی وي. بله دا دی چې کومه دا کرونا ده نن سبا چې دی نو کرونا چې کوم چلیږي نو موږ د خلک چې کوم دومره دغه کړي مفلوجه کړی دی چې هغوی خپل کارونه د هېڅ داسې هغه نه کوي اکټیویټي نشته. بل دا دی چې لاک ډاون دی، بازارونه بند دي، بازارونه دغه دي. زه دا وایم چې اخر دا خلک چې کوم دی زموږ پاکستان خو دومره دغه متحمل نه دی او نه د دوی سره دومره وسایل شته، دومره دغه شته چې یو سړی چې دی دومره تقریبا 2 میاشتې وشولې چې د کرونا دغه نه هر څه لاک ډاون دي. دا خلک چې دی نو که دوکاندار دی که دغه دی دوکانداران چې څومره دي نو د هغوی که تاسو ته هغه وکړئ د ډېرو کمو خلکو به چې دی نو خپله پراپرټي وي. نور چې دی نو د هغوی خو د هر یو سړي پراپرټي خو خپله نه ده. نو هغوی به څه کوي؟ د هغوی خو چې صرف دا لاک ډاون دی د هغوی خو په دې باندې دا نشي کولی، هغوی خپله کرایه هم نشي برابرولی. د هغوی بچي به چې دی نو هغوی به څه کوي؟ په کار دا دی چې پاکستان زمونږ وزیر اعظم صاحب زمونږ KPK حکومت چې کوم دی د هغوی ته موږ دا اپیل کوو په کار دا دی چې دې دوکاندارانو دپاره څه ریلیف دغه کړی وی. بل چې دی نو دا غریب خلک چې څومره دی غریب خلکو لی چې دی نو ډېر په دغه باندې دغه وکړه. بله دا دی چې موږ دا وایو چې صرف کرونا چې دی نو په دې کې ده چې په جومات کې ده کرونا، په دغه کې کرونا ده، په جنازه کې کرونا ده که نه دوی چې دی کم په بینکونو کې کمې پیسې ورکوي کم دغه کوي نو په دغه ځای کې کرونا نشته. یا چې دی نو دوی چې کمې پیسې ورکوي نو هغه چې دی نو د خلکو کم اشر دی. ما خو چې دی نو کم ځای ته تللی یم کم ځای کې ما وزټ کړی د هغوی سره چې دی نو ما خلکو نه تپوسونه هم کړي خو پیسې چې چاته میلاویږي هغوی غریبانانو خو چې دا کمې ورته میلاویږي دومره خو د هغوی پې خرچه راځي. ولې چې نن راشه او سبا راشه او بل سبا راشه. زما په خیال چې کومو خلکو ته پیسې میلاویږي زما په خیال باندې چې دی نو په هفته کې هم چې دی نو هغوی ته پیسې نه دي میلاو شوي. نو موږ به دا ووایو چې د ګورمنټ په کار دا دی چې ګورمنټ چې دی نو دوی پیسې ورکولې نو پیسو دوی له چې دی نو ډېر اسانې طریقې وي چې څنګه چې دی نو تاسو په اشنادي کارت چې د هر یو سړي ته چې دی د اشنادي کارت په دغه باندې کړی دی او د اشنادي کارت په دغه باندې دا دی په کار دا دی چې په د اشنادي کارتونو چې دی نمبر هم د دوی سره وي د هغې سره چې دی د هر یو سړي د موبایل نمبر هم شته، د کور نمبر هم شته، د پتې هم شته. په کار دا دی چې د ډېر اسانه طریقه دا وه چې په ډاک باندې چې دی دې خلکو ته پیسې لېږلې وې او دوی ته دا پیسې میلاو وې نو دوی به چې دی نو په اسانه به ورته میلاوې. او بله دا دی چې په دې غرمه کې په روژه کې چې دی نو دې خلکو ته کم تکلیف میلاو شو نو دا به نه میلاوې دی. زه دا وایم چې انشاءالله زموږ په 25 جون باندې چې کوم اجلاس دی په هغې کې به چې دی زموږ د عمومي اجلاس دی زموږ عمومي چې دی نو تقریبا ډېره زیاته عمومي ده نو هغه به ټول راغونډېږي. مولانا صاحب به مې پکې موږ چې دی نو د هغه انتظار کوو
هغه چې موږ ته څه دغه کوي نو موږ به هغې باندې د هغه د کومه لایعمل اختیاروي موږ د هغه لایعمل ته چې دی لبیک به وایو. او زموږ قاید چې کوم دی نو که تاسو وګورئ زموږ په ټول ملک چې دی نو داسې قاید نشته. په هر یو شیز باندې پوهېږي، په د قانون باندې پوهېږي، په اسلام په دغه باندې پوهېږي. یاره جي د هر یو سړي تاسو چې دی نو ډېر ښه سوال وکړو. په دې کې چې دی نو کله دغه زموږ اتحاد دی انشاءالله دغه مذهبي جماعتونه چې کوم دي زموږ قاید ته ګوري په هغه باندې چې دی نو د هغوی اوس هم مخکې نه اعتماد و او بیا به هم پې اعتماد وي چې هغوی وایي چې یاره دې کوم طرف ته روان دی. نو انشاءالله زموږ قاید په صحیح لار باندې روان دی او موږ امید کوو چې دا اسلامي مذهب کوم اسلامي مذهبونه دغه دي مشران دي هغوی به انشاءالله چې زموږ قاید کوم دغه کوي نو دوی به هم انشاءالله د هغې تایید کوي. عام مریضانو حالات خو نن سبا چې دی نو تاسو ته پته ده چې زموږ په دې ملک کې چې د کورونا چې دی نو وایرس چې څنګه شروع شوي دي او یو وبا مرض دی په دې باندې چې دی نو هر یو سړی دا دغه کوي چې زه که هسپتال ته لاړم که زه بیمار یم او که بیمار نه یم خو ما چې دی نو نن سبا چې دی نو کورونا په دغه کې هغې کې مې شاملی. نو موږ چې دی نو د ډاکټرانو صاحبانو ته په دې هغوی ته موږ دا اپیل کوو پکار دا دی چې یو سړی د کورونا بیمار نه نو پکار دا دی چې د کورونا دغه دی نه کوي. ولې چې دی نو که تاسو وګورئ زموږ په مردان کې چې دی نو دا څومره واقعیت وشو په هغې باندې څومره جګړې وشولې. یو انسان چې دی نو د کورونا بیمار نه وي او د هغه چې دی نو کله وفات شي نو هغوی چې دی نو د کورونا په دغه کې ورولي او چې دا د کورونا نه مړ شو نو آیا چې که د هغه چې دی نو څه تشخیص نه وي شي ټسټونه یې نه شوي اکثر چې دی نو بیا وروسته چې دی د هغې که دغه هم وشي نو ټسټونه یې چې دی نیګیټیو وي پازیټیو ټسټونه هم نه خو هغوی په هغې کې هم چې دی نو بیا بس په پازیټیو کې ایشتې نو پازیټیو بیا خو هغوی وایي چې بس د کم د کرونا بیمار سره کم د لایعمل کیږي نو دا چې دی نو زموږ د مسلمانانو دپاره چې دی نو ډېر یو عذاب دی. زموږ چې کوم مسلمانانو عقیده ده او موږ مسلمانان چې دی نو غیر چې څومره پښتانه موږ د خپل میت چې څومره حفاظت کوو څومره ورته همدردي که هغه که چې څومره چې ژوندی وي نو د هغې نه زیات چې د هغې نه کله وفات شي نو د هغه سره زموږ زیاته همدردیانې وي او موږ د هغه چې کله دفن او دغه کوو نو هغه موږ ډېر په صحیح طریقې سره او په صحیح دغه باندې د الله او د الله د رسول په دغه باندې چې الله رسول چې کومه خبره موږ ته کړې ده چې کوم سړی وفات شي د هغه په تاسو باندې کوم حق جوړیږي نو موږ چې دی نو موږ د هغه حق ادا کول پکار دی. پکار دا دی چې د هغه یو حق چې دی نو د هغه نور څه داسې نه وي خو دا حق دا دی چې په هر یو مسلمان باندې چې کله یو مسلمان ورور وفات شي نو په هغه باندې د هغه د جنازې یو حق وي. پکار دا دی چې د هغه جنازه وشي او په صحیح طریقه باندې دفن شي. ولې چې دی نو ګورمنټ خو چې دی نو کوم کسان چې دی نو خلک خو په دې یېرېږي په دې باندې ځکه یېرېږي چې او خلکو له اولنۍ دغه خو دا و چې خلکو به دا دغه کوو چې یاره په شیول باندې وله قبر وباسي او د ټیمې وله کسان ورسره او هغوی دفن کوي او خپل چې کوم میت چې کوم دی نو هغه واپس ورثانو هم نه ورکوي. نو هغه خلک چې دی نو زموږ عوام چې دی نو هغوی خو چې دی نو د خپل رور خور سره د پلار سره د نیکه سره د ماما سره دا خو ډېر یو مینه نو هغوی په دې باندې چې دی نو د هسپتال ته هم د دې وجې چې دی نو که یو سړی بیمار شي نو هسپتال ته دې وجې نه ځي که زه هسپتال ته لاړم که زما مریض چې دی نو د هارټ پیشنټ دی یا د چست پیشنټ دی نو که هغه وفات شي نو هغه چې دی نو هغه په کرونا کې هغه کوي حسابوي او هغوی چې دی نو واپس بیا نه ورکوي. نو په دې وجه باندې زموږ خلکو ته ډېر تکلیف دی چې ولې چې خلک د دغې نه چې دی نو د زړه بیماران چې نو د هغې نه مري او د هغې څه دغه نشته مخنیوی نشته. ولې چې د کرونا په دغه باندې چې دی نو ټول خلک یېرېږي چې آیا چې ما په دې کرونا په دغه کې باندې چې وسلام. زما قوم چې کوم دی یو بیدار قوم دی نه ډر قوم دی. زه دوی ته یو اپیل کوم چې انشاءالله اختر را روان دی په دې اختر کې چې دی نو زموږ خلک چې دی نو خوشحالي خو خوشحالي ده د اختر. ولې چې موږ دا یوه میاشت روژې چې کوم ونیسو د هغې نه پس چې کوم اختر را روان هغه یو خوشحالي ده. موږ دا نه وایو چې دا خوشحالي چې ده نشته خوشحالي ده خو خوشحالي داسې پکار ده چې په صحیح د اسلامي طریقه باندې یو سړی دا خوشحالي دغه کې مناو کړي
په دې کې چې دی نو زما عوامو ته اپیل دی چې کله د اختر د شپې میاشت په نظر راشي نو زمونږ پښتانه زمونږ دغه چې څومره دي نو هغوی یو دغه کوي فایرنګ کوي نو زما دوی ته دا اپیل دی چې دا فایرنګ چې دی نو دا زمونږ دپاره یو عذاب دی عذاب څه وجه دی چې نن سبا که تاسو سوچ وکئ خلک چې دی نو باري د ګرمۍ موسم دی څوک بار ملاستي څوک چې دی نو زمونږ په پټو کې خلک نن سبا د لونو وخت دی ګرمي ده او په هغې کې لونه کوي نو دا ګولۍ چې د ټوپک د خولې نه وځي نو دا هم خامخا په یو ځای کې خو به غورځېږي نو کېدای شي خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي د چا په یو ماشوم باندې یا په غټ بنده باندې دغه شي په هغه باندې ولګي نو د هغوی دپاره چې دی نو دا اختر چې دی نو په هغوی باندې یو عذاب جوړ شي نو موږ وایو چې دا د خوشحالۍ موقع ده فایرنګ چې دی نو بالکل بند وي او د فایرنګ ته څه ضرورت نشته او چې میاشت ولیدلی شوله ټي وي شته دغه شته هر یو دغه باندې به اعلان وشي که نور څه نه نو په نن سبا فیسبوک دی او په فیسبوک باندې چې دی نو میسج چلیږي په کار دی چې په هغې باندې خلک وګوري او په هغې باندې چې دی نو دا خوشحالي منع وکړي